په هیرمنډی کې چې د پخوا نه د فحاشو یو اډه چې کوم دی نو منل کېږي په هغې کې موږ چېرته یو ټوس ونه لري چې چا پکې یو اوی ډس کړي او راځي زموږ د پښتنو حجرې زموږ د پښتنو جوماتونه دا شهیدان کوي او زموږ دال دی نو تر کومه پورې موږ مرو نیکه راته وی بی وي حالات خراب دي پلار ته یې وي پلار موږ ته وي موږ بچو ته وو چې دا نور نسلونه بس ونه داسې روان دي افغان نور دا خو تاسو ګورئ جی عوامي نیشنل پارټۍ د ډومبیر ورځې نه دا سټانس دی دا خبره را او د دهشتګردو خلاف مونږ کلک موقف اپناو کړی دی په دې کې تاسو ګورئ زموږ د پارټۍ لیډران شهیدان شو زموږ 1100 ورکران شهیدان شو په ما باندې په خپله باندې 2 پیرې دماکه شوې ده خو مونږ هغه وخت کې چې کوم دی نو خپلو عوامو سره خپل قوم سره ولاړو مونږ چېرته دا خبره نه ده کړې اوس چې کومې د پارټۍ حکومتونه تیر شو چا به وی مونږ ورسره مذاکرات کړي دي چا به وی مونږ ورسره خبرې کړي چا به مونږ ول دفتر ورکو نو هغه خلکو چې کم دي نو مزاحمت قدرې نه کوي نن زموږ دا تاسو ګورئ پرون زموږ د پولیس رونه افسران زموږ چې کم دي څونه رونه بیګان هغه شهیدان شو په هر کور کې بندن قیامتي نو دا ظلم دا بربریت دا به آخر تر د کومه پورې مونږ عوامي نیشنل پارټي مزاحمت هم کوو او بل دا غوښتنه هم کوو او دا پوښتنه هم کوو چې بای اوس دا مونږ ته معلوم دي دا خلک مونږ ته دا مخکې نه معلوم شي خو اوس هم چې کوم دی نو عوامو کې شعور راغی هغه په دې باندې پوه شو چې دا څوک کوي او دا کوم ځای نه کېږي حالات تا خبره وکړه حالات خو د وخت نه چې کوم دی نو خراب را روان دي او اوس هم دا تاسو وګورئ چې په پولیس لاین ته ځي لکه د پولیس چې زمونږ د قوم د عوامو دا زمونږ محافظان دي مونږ باندې چې څه مسله راشي مونږ باندې څه سخته راشي نو مونږ پولیس تاڼې ته لاړ شو نو هلته مونږ خپل فریاد وکړو ای به زمونږ لکه تحفظ کوي پولیس لاین تاسو وګورئ چې په هغې باندې 4 چیک پوسټ وي هغې ته چې کوم دی د عام انسان داخله هم چې کوم دی نو ډېره زیاته ګرانه ده اوس داسې دهشتګرد دنده کېږي او هغه چې کوم دی جومات ته ځي او هغه داسې دغه کوي چې چت پرې راغورځېږي نو دې باندې هم سوالیه نشان دی مونږ به چې کوم دی نو دا خو نن د غم ورځ ده مونږ خو د خپلو پولیس رونو بیګانو سره زمونږ پولیس رونو بیګانو څونه شهادت یې ورکړې څونه قربانۍ یې ورکړې زمونږ فوجیانو چې کوم دی هغې څومره تاسو وګورئ په هر ځای کې لا انفورسمنټ ایجنسۍ دي دوی شهادت یې ورکوي زمونږ تاسو د پارټۍ وګورئ عوامي نیشنل پارټي وګورئ چې مونږ په فرنټ باندې دوی ته ولاړو مونږ باندې به سار یو دماکه شوه بل ورځ به راباندې بله شوه خو شکر دی مونږ تښتېدلي نو ما باندې په خپله باندې 2 پیرې دماکه شوې ده خو مونږ چېرته نه ما خپل موقف نه شاته شوي یو نه د خپلې نظریې نه شاته شوي یو مخکې هم دا سوال کړی دی اوس به هم کوو او بیا به هم کوو فاروق خان دا هم راته ووایه وخت چې دی نو دا تقاضا ده وخت موږ نهیلي ګڼو چې دا چا وله دا بتۍ ورکړي دي همدغې خلکو مس کړل چې ګورئ کله ستاسو حکمرانان وله ځای ورکړي او ورته وي چې زما ملګري یې نو دا خو ټوله مسله د هغې شوه که نه نو هغه به چې کوم دی د پولیس څه پروا وساتي به ستا څه پروا وساتي به زما څه پروا وساتي بادشاهان خو د هغې په لاس شو هغې خو وله چې کوم دی بتۍ ورکړې دا یو د وزیر اعلی کوم مشیر چې کوم و ماله خو یې موږ یې پېژنو هم نه هغه څنګه دغه شانتي و بیرسټر نوم مې راله نه راځي بیرسټر سیف او هسه دونه څه خاص شی هم نو دغه هم نو خو هغه دا خبره کوي تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی شئ چې بی ته د کله د ټي ټي پي نه تپوس وکړه چې زه څوک یم ته د افغانستان د خلکو نه تپوس وکړه چې زه څوک یم نو ته خو مطلب وایې چې لکه ته د هغې نه تپوس وکړه چې زه د هغې ملګری او تا ویلو چې ما ورسره مذاکرات وکړل په سوات مې وکړل په وزیرستان مې وکړل نو تا ورسره څه خبرې کړي دي تا ورسره دا مذاکرات کړي چې راځه دا پولیس والا شهیدان کوه زموږ فوجیان شهیدان کوه زموږ عوام شهیدان کوه نو ټوټلي پوښتنه چې کوم دی د دغې خلکو نه ده چې دوی دا کوم مذاکرات کړي دي چې دا په څه باندې دي دوی څه ویلي دي ځکه ویلې خو یې ځکه غلط دي چې دا نن څه کېږي بس دا حالت دي عوامي نیشنل پارټۍ د پښتنو قام پرسته پارټي ده نو آیا په دې وخت کې عوامي نیشنل پارټي کوم ځای ولاړه ده هغوی چې هغوی به را روان څه حکمت عملي وي عزتمند وروره عوامي نیشنل پارټي هم په هغه ځای ولاړه وه کومه چې مخکې ولاړه وه مونږ مخکې چې کوم دی نو دا خبره کړې ده مونږ ورته دهشتګرد ویلي دي ټیک شوه مونږ چې کوم دی د دغې خلکو نوم هم چا نه اخیسته مونږ د دې خلکو نومونه هم اخیستي دي په دغې باندې مونږ باندې دماکې هم کړي دي اوس هم چې کوم دی مونږ نهتې ګرځو را ګرځو نه راسه ټوپکې نه راسه تماچې ټیک شوه مرګ یو ځل دی خو مونږ د دغې خلکو خلاف خبره کړې ده مخکې هم کړې ده اوس به هم کوو او بیا به هم کوو ځکه چې عوامي نیشنل پارټي د خپل قوم خبره کوي د خپل پولیس خبره کوي د خپل رونو بیګانو خبره کوي نو چې اوس یو بدماش دی راځي په یو کلي باندې او هغه زموږ زنانه زموږ میندې خویندې زموږ رونو بیګان شهیدان کوي بېعزتۍ کوي موږ به یې تپوس نه کوو تپوس چې نه کې نو بیا خو ته هېڅ شی هم نه شوې موږ به یې تپوس مخکې هم کړی دی موږ به یې اوس هم کوو او موږ به یې بیا هم کوو چې څومره هم زورور شي
چې په سر کې ښکرم شي د مرګ نه زیات را سره سکولی نشي هغې ته مونږ غاړه ایښې مرګ یو ځل دی زمونږ مسلمانانو شکر الحمدلله زمونږ په الله باندې دا یقین دی د ایمان هم دی چې بی مرګ یو ځل دی هغه د هر انسان او مونږ هم دا غواړو چې بی پرونه زمونږ د پولیس وروڼو له الله تعالی کوم مرګ ورکړه د شهادت چې هغه الله ته ولاړ دي په مانځه باندې او هغه چې کوم دی نیت یې تړلی دی او جمع ته ولاړ دي او هغه داسې یو بربریت پې کېږي او راځي او تا شهید کوي په نور الله خو وایي چې جومات زما کور دی نو ته د الله کور ته ورپسې ننوځې او هغه وج دی نو موږ هم دا غواړو چې موږ له دې الله تعالی داسې مرګ راکړي په بړستن کې دې مرګ نه راکړي مړو به ټول خو داسې د شهادت مرګ دا د دې اوچتې درجې دي الله دې دی وبخي او الله دې د دې چې څونه کورنۍ دي زنانه دي میندې خویندې کور والا بچي الله دې اوس هغې له صبر ورکړي او موږ دې ټولو سره په دې غم کې شریک یو او موږ دا غوښتنه کوو چې بی بس دی دا ظلم بند کړئ تر کومه پورې به د پښتون وینه تویږي تر کومه پورې به پښتون تباه کېږي هغه خبره کېوي د پنجاب هیرمنډۍ محفوظه ده دا خو د پښتون جومات محفوظ نه دی پښتون کوم خوا لاړ شي په پنجاب کې تاسو وګورئ دا مشهوره خبره ټول مشران زموږ د علاقې سپینګیري ولاړ دي په هیرمنډۍ کې چې د پخوا نه د فحاشو یو اډه چې کوم دی نو منلي کېږي په هغې کې موږ چېرته یو ټوس ونه دی چې چا پکې یو اوی ډس کړي او راځي زموږ د پښتنو حجرې زموږ د پښتنو جوماتونه دا شهیدان کوي او زموږ دال دی نو تر کومه پورې موږ مرو نیکه راته وی به وي حالات خراب دي پلار ته هم وي پلار موږ ته وي موږ بچو ته وو چې دا نور نسلونه به څونه داسې روان الله دې زموږ د پښتنو په حال رحم وکړي او زموږ د ټولو اخري خبره کوو چې ستاسو ډېره مننه زموږ اخري خبره دا ده چې زموږ یووالی پکار دی مونږ به بچ کېدل به زموږ په دې وي چې زموږ یووالي ټولو یووالي علي به مونږ بچ کېږو ډېره مننه